د جاهلیت په دور کې د امن او امان صورتحال دا و چې په هر ځای کې به قتل، په هر ځای کې به لوټ مار، د حده پورې چې کوم تجارتي قافلې وي هغه ته به دوی مخته کېدل او د هغو نه به تجارتي سامان وړ، مال به یې ځینې وړ. د جاهلیت په دور کې دومره زیات جهالت و چې په معمولی خبره باندې به یو بل کس خپل منځ کې جنگ سره کاوه او یو بل کس په خپل منځ کې مړ کاوه سره. دې حده پورې چې که دوه کسان دي د دې دواړو کسانو سره خپل آسان دي او که د چا اس په بل اس نه یو قدم مخته کېښوده بیا به یو بل د دغه بل انسان سره جنگ کاوه، جګړه به ورسره کوله. دې حده پورې چې خبره به قتل ته هم راغله چې د تا اس د ما په اس نه یو قدم مخته ولې کېښوده. د جاهلیت په دور کې دا جهالت و چې که د یو اس د بل په اس نه اوبه مخته وسکلې بیا به دا بل خپل په مل منځ کې جنگ ورسره کاوه، جګړې به ورسره کولې او دا به ورته ویل چې د تا ځناور، د تا څاروي، د تا اس د ما په اس نه د مخه اوبه ولې وسکلې. نو په معمولی خبره باندې به دوی جنگ سره کاوه، جګړې به سره کولې. دې حده پورې چې دغه جنگ جګړه دا به قبیلې ته راورسېده، دا به قوم ته راورسېده، دا به په پوره ملک کې د فضا دغسې شروع وه. دې حده پورې چې کله به یو انسان د دنیا نه ته بیا به خپل بچیانو ته دا وصیت کاوه چې ګورئ دا پلانکی کس ته دغه سره ما بدي ده، دا پلانکی کس ته دغه سره ما دشمني ده، دا پلانکی کس ته دغه قاتل د مونږ کسې مړ کړی ده، نو د ما په تګ نه بعد به هم دغه انسان سره صلح کله هم نه کوي، دغه انسان سره به دشمني دغسې ساتي. نو د جاهلیت په دور کې دا خبره وه چې د مدینې انصار چې کومه وو، اوس او خزرج، دغو 100 کاله په خپل منځ کې دشمني دغسې جاري ساتلې وه. نو د جاهلیت په دور کې امن نه و بلکې قتل و، خرابي وه، فساد و، جګړې وې او قتل و. په معمولی خبره باندې به دوی په خپل منځ کې جګړې کولې. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بعثت وشو دنیا ته راغی، تشریف یې راوړ، نو د جاهلیت د زمانې دا ټول رسمونه ختم شول، د جاهلیت د زمانې دا ټولې ډاکې، دا ټولې غلا، دا ټول معمولی خبره باندې جنگ، جاهلیت، دا ټول پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر راتلک سره د رحمت د وجې نه، د رحمت د برکت د وجې نه الله تعالی هر شی ختم کړ. د جاهلیت په دور کې د انسان د حقوقو دا عالم و چې دی به خپلو ښځو ته حقوق نه ورکول، لکه څرنګه چې په وراثت کې خپل مال بل انسان ته ورکوي یا څاروي بل انسان ته ورکوي، داسې به د دوی په دور کې د ښځو دومره بالکل معمولی قیمت و چې دوی به په وراثت کې ښځې هم خلکو ته ورکولې. لکه څرنګه چې د یو مال قیمت ته داسې به دوی ښځې دوی اهمیت پې نه پېژنو، د دوی مقصد به دوی نه پېژنو چې الله تعالی څومره مقام ورکړی ده، دوی به هغه ښځې هم خلکو ته په وراثت کې ور تقسیمولې. چې کله اسلام راغی، نبی علیه الصلاة والسلام بعثت وشو، نو د جاهلیت د زمانې دا ټول رواجونه ختم شو. د جاهلیت د زمانې دا غلط رسم یو دا هم چې په جاهلیت کې به ښځې ته وراثت کله هم نه ورکاو، د وراثت نه به یې محرومه کولې او داسې نابالغه ماشوم هغې ته به هم وراثت نه ورکاو، د یتیم په لاس باندې به د شفقت لاس نه کېښودو، د هغه مال به یې ټول هړپ کاوه، هغه به یې خور. نو دی داسې و، دی دا خپل قانون جوړ کړی و چې ګورئ وراثت یو انسان ته ملاویږي چې هغه د اس په شا باندې خپل کینی او د جنگ میدان ته ولاړ شي او د دشمن سره مقابله وکړي او د یو نه مال راواخلي، هغه مال د وراثت ته، نو هغه مال د ته په وراثت کې ملاویږي. نو جنگ میدان ته ښځې نشي تللی، جنگ میدان ته ماشومان نشي تللی، یتیمان ماشومان نشي تللی. دې د وجې نه دوی به ښځو ته هم وراثت نه ورکاوه، دوی به ماشومانو ته هم وراثت نه ورکاوه، دوی به ښځې هم د وراثت نه محرومه کړې وې او ماشومان به یې هم د وراثت نه محروم کړي وو. او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام بعثت وشو،
بیا د جاهلیت د ټول خبرې ختم شولې په هغه کې د ښځې حق هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیان کړ د خپل مور حق هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیان کړ د یتیم حق هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیان کړ او د ماشومانو حق هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیان کړ نو د پر اطلاق سره د جاهلیت د ټول رسومات د ټول بدعات ختم شو دغه رنګه د جاهلیت په دور کې به کله د عربو په کور کې یو جنۍ پیدا شو یو ماشوم پیدا شولا بیا به د خلکو د شرم د وجنه بهار ته نشي وتلی چې مونږ ته به خلک څه وایي چې تا په کور کې ماشوم پیدا شوی ده تا په کور کې جنکۍ پیدا شوی ده د شرم د وجنه او د دغه غیرت د وجنه به د کور نه بهر نشي وتلی دوی ته به سکون الته ملاویده چې کله به دوی په دغه خپل لاسو سره هغه د ګل غوندې ماشومه به دوی قتل نه کړل تر هغه وخته پورې به دوی ته سکون نه ملاوید د جاهلیت په دور کې دا خبرې وي خپل بچانې خپل ماشومان به ژوندي ښخول نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت وشو نو د جاهلیت هغه ټول جاهله خبرې هغه ختم شولې